السلام علیکم ورحمت الله. نن سبا هر کس دا غواړي چې زه کامیاب انسان جوړ شم. هر انسان د کامیابی شاته چې منډه وهي. په دغه کامیاب دنیا کې په سوشل میډیا، په پرنٹ میډیا، په الکترونیک میډیا باندې یو نوم نن سبا چلیږي چې داغه ارشد ندیم دی. ارشد ندیم د پاکستان د پنجاب یو سپورټ دی چې هغه په پیرس اولمپکس کې د پاکستان د طرف نه حصہ واغسته او په جیویلین ترو کې هغه مهارت وخو او پاکستان ته ګولډ میډل راوړو او هغه 92.97 میټر هغه اوږده ترو وکړه. اوږده ترو د سوړه نه ده. نو جیویلین ترو کې هغه تاسو به پته یي چې هغه ډانګي او لري ولي. نو په دای کې ګولډ میډل پاکستان ته راوړو. دا تقریبا 40 سال بعد چې دا ګولډ میډل پاکستان ته حاصل شو او هغه ارشد ندیم چې کوم ریکارډ جوړ کو نو تقریبا 100 کال بعد داسې یو ریکارډ یو قسمات کو 118 سال بعد. نو په 100 کال کې دا غټه کامیابی ده. دا څنګه حاصل شو؟ آیا دا کارنامه د رات او رات د شپې شپې چې ده یا د میاشتو په حساب سره یا د غنټو په حساب سره دا حاصل شولا؟ دته دا مهارت حاصل شو په غنټو کې، په میاشتو کې، په هفتو کې کنا د دې شاته سم مهنت نو د دې شاته مهنت هغه مهنت څه ده؟ اول نمبر باندې هغه یو اوږده منصوبه بندي کړو. دا غي وجدارا چې پاغه کې هغه اول کرکټرو، فوټبالرو، کبډي والا دغه په کرکټ کې هم ماهر خو هغه د خپل ځان ته وکتل چې په ما کې د نن کم صلاحیت ته داغه مطابق زه هغه باندې مهنت وکم ولار شمه. نو هغه مهنت په سبانه وکړو، هغه په دې جویلین ترو باندې وکړه او دغه طرف تراغه په دغه کې مهنت وکړو، اوږده منصوبه بندي وکړه چې یاره زه پس کومه طریقې سره مخې ته سمه. په دویم نمبر باندې د کامیابی کوم راز چې هغه مهنت وداغه دا نه و چې یو میاشت دوه مهنت وکړو بیا به پروت او بیا یو هفته برا پاسې دو بیا وکړو. نه، مسلسل چې دی هغه مهنت وکړو نو هغه کامیاب شو. دریم نمبر د کامیابی د راز د پاره د کامیابی د پاره ضروري شی صلاحیت ته، ټیلنٹ ته، چې پتا کې ټیلنٹ موجود وي. یو کس ته ټیلنٹ پکې نه اسی چې دغه منډه ترلې وي نو هغه ته کامیابی ملاویږي خو محدود طریقې سره. نو لہذا یو شیز کې صلاحیت په یو فن کې صلاحیت هم پکار دی، هغه صلاحیت مطابق هغه مخې ته پکار دی. اسنه چې ستا صلاحیت په کرکټ کې ته بل طرف روانه نو په هغه سیس کې بعد ته خپل کامیابی نشي موندلای کوه، کامیابی چې ته په دې فیلډ کې او په دې میدان کې او په دې فن کې موندلای شي. څلورم نمبر هغه اعتماد دی. په ځان باندې تا اعتمادي چې یاره زه دا کار کوم نو زما په ځان اعتماد دی چې دا زه کولای شم. په دې کې ستا برپور د اعتماد لیول چې دا بالکل هاي چې ها بالکل زه کولای شم، دا زما د لاس کار دی. خلک وایي زما د ګس لاس کار دی، نو دا زما د ګس لاس کار دی، نو دغه د اعتماد وایي. په پنځم نمبر باندې د کامیابی راز چې دی هغه کې د خاندان سپورټ هم ډیر ضروری چې خاندان والا ته بالکل فری کې چې یاره بس ته دا کار کوه او کور نه چې دی هغه ته بیغمه شه. که خاندان والا ته نه سپورټ کوي او هغه ته نه وایي چې ته بیغمه شه نو ته به یا د کور په کارونو کې الجاو شي، په هغې به مشغوله شي، هغه نور کم کار چې دی په کم کې چې کامیابي حاصلول پکار دي هغې به ته نیمګړی شي. نو د خاندان سپورټ د هغې دعا چې دی هغه ډېره ضروري ده. د والدینو پکې بیا دعا چې دی هغه ډېره ضروري ده. په شپږم نمبر د کامیابی راز چې دی هغه په الله باندې توکل دی. یعنی یو کار شروع کا په مهنت سره کوه، په استقامت باندې کوه، په مکمل اعتماد سره کوه، خو ورسره په الله باندې توکل چې الله ما له صلاحیت هم راکړی، زه په ما خپل ځان باندې اعتماد هم دی، مهنت هم کوم، خو اوس کامیابی نو هغه راته راکړه. نو په الله باندې توکل وکړه او روان شه. واذا عزمت فتوکل علی الله. کله چې د کار عزم وکړي نو بس په الله باندې توکل وکړه او ورځه پې. نو دا شپږ پوینټ چې دی دا کامیابی د هر کامیاب انسان شاته دا شپږ چې دی هغه ضروري چې دی کې یو هم کمی نو هغه انسان کامیابی کې بیا نیمګړی توب راځي. لہذا چې څوک کامیابېدل غواړي نو اول نمبر اوږده منصوبه بندي ځان له جوړه کړي، په دویم نمبر مهنت دې وکړي، مستقل مهنت، په دریم نمبر صلاحیت په ځان کې پیدا کړي او کشته کا نشته، څلورم اعتماد، پنځم نمبر خاندان سپورټ او دعا، په شپږم باندې الله تعالی نه دعا کول، د هغه الله تعالی باندې توکل کول. نو ان شاء الله هر انسان ته کامیابی حاصلېدای شي. والسلام.